الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا محترم حاضرینو دے ملکن علاقی او خصوصاً دا ہریان کوٹ مرگرو پرون ما دے مرگرو توزر پیش کڑے ہو چیز بیمارم او ما معذور او گڑی او زہازری نشم کولے سہر چې د هریان کوټ دا نوم ما اورېده نو مولانا حضرت انور زما مخې مخې تکېده زمونږ ملګری و زمونږ شاګرد و او ډېر مخلص و او نهایت مینهدار و نو ما ته دا ډېره بېوفایي ښکارېده چنن آغا نہیں او زده دے کلی تا نرازم او زده دے تا حاضرین کوم زده شرف دا حاضرائی پنیاد باندے راغلیم دا اللہ دربار کی دعا گویم چمالا توفیق او طاقت راکی او یوسو خبری دا قرآن او دا سنتو کم او اللہ دے ما او تاسو لپاگی دا عمل کولو توفیق راکی وقتم کم دے مازیگر موس ٹائم دے
او بدی دنیا کې کله ساری کله ماخامی کله رڼای کله تیاری کله شینی او کله بارانی دا ټول سيزونه منګلا یو आवाज راکړي یو دعوت راکړي د انقلاب چې څنګه په دې دنیا کې سحری او بیا ماخام شي څنګه نوري رڼای او بیا تیار شي څنګه روخانه ورځي او بیا شیبدار بارانی نو دا یو आवाज راکړي چې انسان دغه سستا ځواني دا طاقت ده ځوان دی او طاقتوري خو یو وخت راځي چې تبدی دنیا نه ځي پتاو میں انقلاب راځي او انقلاب راتلون کې ده یو حدیث کې راځي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خیار سڑے و عقلمند سڑے آغا دے چاگا زانو پیجنی دزان سر حساب کتابو کی او آغا جوان لا آغا زندگاہ لا سو کی چا د مرگ بعد راتلون کې دا د دې دنیا یو تاریخ په دې گواه ده چې سورا خلق راغلي دي کاغه واړو کاغه لویو کاغه پاکو کاغه ګناګارو کاغه بادشاہانو کاغه وزیرانو کاغه غلامانو کاغه آقاو خوار یو بدی دنیا کې جوان تیر کا او دی دنیا کې هغه سوکړل او د دې دنیا نه لاړ چا چې بدی دنیا کې اوخه مالو کو یو ښه کار یو کو او کله دا هغه تلو ټیم راځي نو هغه خامل یادې او پاغي خوشحالي کی چا چې بدی دنیا کې ظلم وکړ بد عمل وکړه ناکار عمل وکړه نو هغه ساعت واغې او لذت دی او خوان واغست او کله چې هغه اخري عمر شي او هغه دنیا نه ځي نو چې هغه یادای نو ډېر خپای پریشان ای دا الله نه معافی غواړي چې الله ما یو ظلم کړی یو غلط کار می کړی زد آغیر سزا میں یریگم و بدی دنیا کے دو قسم عملی ناکار عملی او آغی چه دا اللہ حق ہوئی یو سڑے موزو نکی روجاو ننیوی سبکو نوئی دا اللہ پا حق کی کامیو کی نو دا آگی دا اللہ خوخا دا چه آخر کی سزا ورگئی او که معاف کئی و اکثر دا آگی سزا دنیا کے نو ورگئی اگا آخر تپری دی و چاچے بدی دنیا کے ظلموں کا دا انسان حاکی ہو نو دا آگی سزا اللہ دنیا کے مور کئی او دا آگی سزا آخر کے مور کئی یوازی دا انسان نا بلکہ او دا زناور سرے ظلم وکا دی او ساشی سرے ظلم وکا نو دا آگی سزاو اللہ دنیا کی ورکی زمانگ پا علاقہ کی او سرے ہو دا پانسائی کوٹا کی ہو او اگا مرگ آگا نو کرے خدا آگا پا ٹوپک باندے مرگ شوے ہو ټوپک دا هغه بل کس ته وړه چې ښکار لازمه باغی سړی وشته او هغه پکې راګیر شو باغ د 500 حکم وشو زمون خوا کې کله دا غيو هغه لا خلک ملاقات لړل اخیری وخت کې یو تن ورته وی چې ارته کو بی ګناوي تا سره ولې دا کار وشو
هغه وخندل ورته وی زه بې ګناه نیم ما ګناه کړی جرم مې کړی خو بل جرم مې کړی الله هغې کې ونه نیولم په دې کې ونیولم جرم مې دا چې زه زمیندار سړی وم ما پټي کې لاو کو په میرا کې او د ښکار سپي و هغه یو لومبړ په مخه کړی و په دې ګیدړ کې یو قسمې لومبړ ورته وایي ښایسته لکۍ هغه لومبړ منډه واله او سپي ورپسې و د هغه د پناه ځای نه و نو هغه زه ولیدم او زما خواته راغی ما لو کو لور را سره و غنم مې ریبل دا لومبړ چې زما خواله راغی او ځان یې د سپو نه بچ کړو نو ما دې د لکۍ نه ونیوه اوچت مې کړ سپي مې په لاتو ووهل او چې هغه سپي وتښتېدله ما سوچ وکړ چې خلکو د لومبړ لکۍ پسې ګرځي څوک یې ټرک سره تړي څوک یې ګاډي سره تړي د خوند دپاره زما لاس له دی راغلی نو ما لور راواغسته او لکۍ مې د هغه نه پرې کړه چې ما لکۍ پرې کړه لومبړ پریوت خوله یې وازه کړه ما ته یې کتل او هغه ساه ورکړ هغه حالت چې زه یادوم دا نن د هغې سزا ده چې الله ماله دنیا کې راکړه چا چې دنیا کې یو ظلم وکړ یو غلط کار یې وکړ د هغې سزا الله دنیا کې هم ورکوي او د هغې سزا آخرت کې هم ورکوي دیو جی قرآن کریم کی اللہ یو طرف تا خپل حقونه بیانی نو اللہ وی ما سر شرک مکوا ما سر شریک وی صدار مگر زوا بل طرف تا دا مخلوق حق بیانی چه مخلوق کے مظلوم او مخلوق کے عاجز او مخلوق کے کمزور ہے آگا سوک دے چرا آگا دا تپو سوک نہیں او هغه ته وایي یتیم چا په ټول مخلوق کې کمزور دی پلار یې مړ دی یتیم دی معشوم دی کله چې د هغه سره ظلم وشي نو قرآن کریم د هغه مال ته بیا اور وایي او الله فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا هغه کسان چې هغوی د یتیمانو مال خوري په زیاتي باندې د یتیم مال یې وخوړه په ظلم یې وخوړه انما یاکلون فی بطونهم نارا بیشک آغای پا گیڑو کی وورا چای وسیسلون سعیرا زرده چه دن بشی جہنم تا دی یتیم مال تے وروی او زمان با دی ملک ظلم داو چه سڑے با مرش او داغ مال با تقسیمی دا داغ غوان داغ میخا داغ غوی اغا بی علالو ایوے گوردن بے مخامی سپور نشی آواز بے کو پنپیریان خیرات نمانی من خیرات منو خو منوی دی یتیم مال با نخوری ستاسو دی خواہ کی سرکائی کی زد طالبو ما دنن تقریباً 15 سالو اخکال مخ کی سرکائی بابا سر منگا طالبانو او دا آغا زمانو دا بوٹو دورو کسانیو ڈزی باوی جنگو نبو یو خواب نیکمل خانو بل خواب نورو زبا سخاکوٹ کی کچھ شما پیدل بطلما سرکائی تا خواہ کی اوکلی کی ملا تقریر کو آغوی پنپیریان خیراتون نمانی اب یا فتوی اولا گولی بلی جمیلا زلال ماغا کلی تا غلی غنتی او طالبانو تا مقا گو نکو
د بلوچستان یو طالب هغه په ما پوښ هغه را پسې راغی هغه مولا ما جمعات کې کینو او ما ورته تا مخکې جمعه باندې دغه څه تقریر کړو پنځپیریان کو خیرات منی کو په طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم منی او چې د قران او سنت خلافی نو هغه نه منی پاگی زما دا هغه بحث راغې سامیانو مراجم شو یو می سوې ما ته وروره کته جنگ کې زه جنگ لنه راغله زه ودی مولا پس راغله و د سره خبره کوم علیکم الګره مې راغله و معمولی هغه مولاوی بلی جمعه لا بحث کو ما ټیک دا بلی جمعه چې زلړم هغه دوه درې مولیانو مراوستیو آیو پکې ما ته قرآن او حدیث کې هر څه ما ورسه پکې وېسپې مردار دی دا کوم ځای کې دي نو ما ته چې داړي نو هغه مرداري دغه مولا داړي راوته وي نو هغه دا خو تا ما ته وې نو ما ته مرداري کړه خبره لګا روانه شو پولیس پکې راغی د دې ځای منګه سخاکوټ ته راوستو سخاکوټ نه درګای ته دل دی راوستو درګای ما ته هغه یاد و دل دې چرالو دل دې هغه مشر ته چې پیشو دیو دوی دا پنځبریان خیراتونه نه مني ما ته من خیراتونه منو خو د یتیم مال خوړل نه منو مشر چې ګمو هغه ورته په ګډه دی اور پورې شه تاسو د ګډه د لاسه دین تباہ کو هغه مولا ډیر سپکاوي که تا غو کوم دا سکار بدل سره وکم اما ته وی ته سکار دل دې مایاو وی که چاوم سوې ته بیا ما ته وایا مولا دباو ک داسې او دور په دې علاقه باندې نن الحمدلله ثم الحمدلله د اشاعت و توحید و سنت داس جلسہ و اجتماع علماء عوام او داغی مین او داغی محبت دا اللہ کرم او دا اللہ احسان دے د یتیم مال دا اللہ اور ویلے او د قیامت برز دخلین بے د اور لمبی روانی چاچ د یتیم مال خوڑلے ہو اللہ دے من د یتیم د مال نہ وساتی زمان نور سا جرم نو خو من داوی دین ذریعہ دنیا مگر زوئی دین ذریعہ معاش مگر زوئی قرآن او سنت دین دے او داخل کو توخی چه خلق دے قرآن او سنت دا خبردار شو غم دے کئی خادی دے کئی خیرات دے کئی زیارت لدے زی قبر لدی امزی خود پیغمبر پاک پا طریقہ باندے ما چکم آیاتون لسیو پائی کہ ام اللہ داوئی اللہ غزاد دے چتاسو دیو بلنا رسو راتلون کی گرزولی ای دنیا کے سوک زی او سوک دا غین بعد رازی مولانا حضرت انور لال دا غزینن دا غزائی باندی کار کئی والحمدللہ خکار کئی بل کار کئی اور روان دے خو اللہ ما اتاتا ہوئی فمن کفر فعلیہ کفرہو چاچ کفر گن باغ باندی سزاد کفر داغ دا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا نزیادی کافران اللہ دا غی کفر مگر تاوان چاچ کفر اگن وغزان تاوانی کاغ تاوان کی دے نبی اللہ اخبر حق ذکر گئی قل ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ زما پیغمبر آدائی توا خبر گئی ما ستاسو دا برخی خاوندانونا زکر دائی وی دا برخی خاوندے علیکہ برخی تا سر رکا اللہ سرا کہ تا سر برخون بی اخبر جہداد کی داغا اولاد لور کا کنا دا پیر بابا نوصول ور کا دلوی زوان نوصول ور کا
او کنه ته وای د الله سره برخه ده دا الله سره د چام برخه نشته او الله یا تاسو صدر ګرځولې ما توخی ارونی ماذا خلقوا من الارض ما توخی سپیدا کړی د زمکنا ام لهم شرکون فی السماوات یا دایلر برخه وی سپاسمانونو کې نه پاسمانو کې دا الله سره برخه وی سشته او نه دنیا کې څه پیدا کړی ام اتیناهم کتابان یا منګه دایلا کتاب ورکړې فهم علی بینۃ من دای دی په دلیل باندې داغینا دلیل مور څنګه نشتا بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکې وادي نه کوي ظالمان بعضې د بعضو سره مگر د دوکې پیر ورته وایي راځه مریده او قیامت کې به دې زه خلاصوم او مرید وایي ما زما پیر شته او بس بېغمې ما شاشنې جامې اچولي دي او کوټه کې لاس کې نیولی او د ځان یې پیر او ملنګ جوړ کړی او چا ځان مرید کړی موز او دست نشته او 400 بنس کی اباد پیر لمن می نیولې دا او دې به مخلاصي زما مهربان د الله حق الله لور کا او د مخلوق لور کا پنځپیریان دغه خبره کوي د پنځپیریانو سره دین نه دی سنوي مسله نه ده نوې خبره نه ده د پنځپیریانو خبره دا ده چې قرآن او سنت کې چې دی هغه دین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو چې سکړي دي هغه سیو کا هغه دین دی نبی علیہ السلام قبر لاتله هغه ته دعا کړل او ځان ته مرګ مخې تا کړي دا نه دي کړي چې جانډي وړي دی په قبر لګولي دا نه دي کړي جمعې په شپه ډیوی باندې کړي دي مونږ وایو الله دې د اور نه وساتي دی ولا په سر ډیوی باندې دای دا اولیاء او دشمنی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دي کړي چې صحابه ته ویلي چې بیمار دی او فلانی زیارت لا ورشه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه دین پر خلو مونږ وایو هغه سیو کا د نبی علیہ السلام زمانہ کې مړی شوی دي نبی علیہ السلام صحابه دا نه دي کړي چې مړی شوی او داغه ته ویلي دي الګ ورډم به مقام سپور نشي او خیرات ورپسې وکا بلکې نور ته ویلي تاسو الله ډوډۍ ورکړي په دای غم راغله دای مشغوله کړي د نبی وارثان رالل د مړی والو نه خوراک شروع کو نو موږ وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه دین پرې خو زما مهربان پاغه طریقه باندې وکا دغه ته دین وای دغه د قران او سنت دین دی چې پنځپیریانې بیانې کستا خو ای راځه مرګره شه او کته نه مرګره کیږي نو موږ نه ووټ غواړو نه نوټ غواړو نو موټ تاجت سے نو چاندي تاجت سے او نه دین خرڅو کتا ومنه خیر او فائدہ به استا جولای کی پریوزی کده و نه مانه زمونږه ذمہ داری و مونږه دا کړه مونږ درته وی سبا چې الله لکم جواب ورکې هغه جواب تیار کا الله دې ما او تاسو لا عمل کولو توفیق راکړي په دې ځای کې کوم بچو چې قرآن کریم ختم کړو الله دې هغه عمر کې دا هغه کورونو کې خیر او برکتونه واچي او دا علاقه دې الله په قرآن او په سنت باندې آباد لري دعا کوي چا چې د دې اعتماد لپاره پروګرام جوړ کړي مهنت کړي ځان کړولې څوک د لره نه راغلي دي هغه ټول لدی الله اجر عظیم ورکي الله دې زمنګ نه د قرآن او سنت خدمت تر مرګه پورې والی سوره مسلمانان رونه خويندې وفات شوي الله دې هغه قبرونه منور کړي څوک په جیلونو کې الله دې په خوشاله خپل کورونو تراولي د چا